الرحمن الرحيم عن قيس بن أبي حازم قال سمعت مستوردا أخا بني فهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي ترمذی شریف روایت ته حضرت قیس ابن ابي حازم فرمایي چې مودې مستورد بن شداد فهری رضی الله تعالی عنہ روایتلی دي چې دای فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا مثال بیانوي په ډېر بهترین انداز سره مشته د دنیا مثال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دنیا مثال د آخرت په مقابله شي داسې ده لکه پتو سه شي یو کس چې په سمندر باندې ګوته ډیبه کې او بیا دغه نه بعد دای ګوته چې گئی چې هغه سره سیمره بروغله نو دغه یې به چې یو سوس کا د یو کتره د یو په کترې نه کما یا دوه کترې او بل طرف ته سمندر ده نو د آخرت مثال د سمندر ده او د یو کتره دغه د دنیا مثال ده یعنی دنیا ډیره مختصر ده ډیره کم ده و میجو تو سی ټوله توجه چې کیمه د په دنیا باندې ده او آخرت چې دغه صحت نشته ده د دې وجنه امام غزالی رحمه الله د دې ډېر بهترین مثال ورکړه ده وی چې کله اسمانو د مزکی په میو چې د سمره فضا ده د دې ویری د دانې نه ویری دانې په ډېر کمې وي او ډېر وړې دي او دا ټوله د ویری د دانې نه دا ډکه کې او دغه نه بعد یو مرغه په دې باندې مقرر کې چاغه په کول شي یا په میا شي وای ودانه چیږي نو چې دا د نوې ختم شي خو د آخرت زندگی چې کیمه ده دا نه ختمې دي کېده یعنی د آخرت دمر ویزدا زندگی ده نن دا شل کول یا دیش کول زندگی ولیا 50 پتو کول زندگی د تمیش سمره توجه ورکړي ده آخرت په پریشه ده بس صرف د دنیا په ګټلې باندې یا دنیا چې په کیمه طریقې باندې حاصله کړه هر شی بس د دنیا را سره محدود دي نه هر یو عمل چې میشو تاسو کوي په دې باندې کوي چې الله تعالی روزي شي والله رب العالمین مشته په دې باندې د آخرت ګټلې وروتي الله دې مل کوي توفیق الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين